السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. شداد بادشاه نوم به تاسو اورېدلی. دا د شدید بادشاه ورور او دا د قوم عاد نه و. عاد عادیان چې وو د دې طرف ته الله پاک هود علیه السلام پیغمبر را لېږلی او د دوی شجره نسب په 4مه 5مه پیړۍ کې د نوح علیه السلام سره ملاویږي. که تاسو د شداد شجره نسب وګورئ نو شداد بن عاد او شداد بن عاد بن عوس بن ارم بن سام چې و د نوح علیه السلام په اولاد کې راتلو او سام بن نوح علیه السلام. نو د دې نه دا پته لګېږي چې دا په هغه کسانو کې کم طوفان نوح نه چې کم خلک پاتې شوي او الله پاک د هغې نه دنیا دوباره بیا آباده کړې وه. او د دوی علاقه چې وه دا یمن و. یمن علاقه کې د دوی حکومت و او په یمن کې هم د عمان نه ونیسه تر حضرموت پورې یو ریګستان و چې په دې کې دوی یو عظیم ښار چې و هغه تعمیر کړی و چې هغې ته به ارم ذات العماد ویلې چې دوی ورته یو جنت هم ویلو. او کله چې شداد بادشاه ته نیکان صالحان خلک راغلل او ورته یې وویل چې ته د هغه خدای اطاعت وکړه کوم چې ته پیدا کړې، کوم چې تاله دا حکومت درکړی او کوم چې تاله دومره طاقت درکړی دی. په دې کې زه یوه خبره ستاسو په نوټس کې راولم چې عادیان داسې یو خلک تېر شوی دی چې دا انتهایي ډېر لوی جابر مضبوط طاقتور زورور قداور خلک و، د دیو قامت خلک و، ځکه چې الله پاک د دوی مثال بیان کړی ده په قرآن مجید کې چې د هغې مفهوم داسې دی چې د دوی په شانتې خلک بیا ما نه مخکې پیدا کړي او نه مې وروسته پیدا کړي دي. دومره مضبوط خلک چې ونه به د په لاسو کې کجوره به په لاسو کې ونیوله، زور به ورته وکړو، د یخ نه به راویستله، غټ کمرې چې دي هغه به په لاسو کې اوچتولې، ګزارونه به پې کول او په غرونو کاڼي به تراشل، په هغې کې به کورونه جوړول چې په جدید ټکنالوژۍ کې هم هغه کار ناممکنه غونته کې دی. نو کله چې دی بادشاه شو صالحین خلک ده ته راغلل او دعوت یې ورکړو نو ده به د تکبر او د غرور په وجه باندې ویل چې تاسو ما نعوذ بالله من ذلک دغه الله پاک ته دومره عاجزه کوئ او ما ورته سر په سجده باندې کوئ، نو دی به ماله بیا څه راکړي؟ هغه به ورته وایي چې راته په آخرت کې به د دې صله تاته میلاویږي، جنت به درته میلاویږي، حورې غلمان او نهرونه محلات به د یاقوتو زمرودو د مرجانو. خو لنډه دا هغه به ورته ویل، شداد ورته وویل چې داسې جنت خو زه په دنیا کې هم جوړولی شم، چې داسې جنت زه په دنیا کې جوړ کړم نو د آخرت د جنت بیا څه ضرورت دی. نو ده خپل یو 100 امرا راوغوښتل وزیران او هغوی ته یې وویلې چې داسې یو جنت پکار دی چې د کوم صفتونه د مسلمانان مونږ ته کوي. ویلی کېږي ارم ذات العماد په نوم باندې د عمان او د حضرموت په منځ کې یو ریګستان و چې په هغې کې یو عظیم الشان محلات دوی جوړ کړل او په هغه محلات کوم چې د قرآن او په حدیث کې چې کوم صفتونه راغلي د جنت په باره کې خپل کوشش هم هغه شانتې وکړو چې هغه صفتونه زه ټول په دې کې پیدا کړم. په محلاتو کې دننه بیا نهرونه او په هغه نهرونو کې بیا د شاتو نهر، د پیو نهر، د شرابو نهر، د خوږو اوبو نهر، دا ټول سیستم یې پکې وکړو. د حورو غلمانو په ځای باندې خپلې هلکان او خپلې جینکۍ او دغه شانتې بهترین محلات سونه چاندي. او دی بادشاه هم داسې یو بادشاه و چې د هغه وخت څومره بادشاهان چې وو هغه ټول د ده واجګزار وو. مثلا ټول د ده ماتحت و، ده ته به ټکسونه ورکول، د هغوی بادشاهي د ده په نوم باندې قایم وه. نو هغه سونه چاندي زمرد یاقوت مرجان او دا هر څیز یې په ونو بوټو او په نهرونو په ولو په دې غاړه باندې ولګول. او کله چې د هغې افتتاح و نو د افتتاح په ورځ باندې شداد چې کله راتلو د محل ته نو خلک یې راغونډ کړل، د ښار خلک چې نن افتتاح ده. کله چې دی راورسېدو په آس باندې د پاسه سور و، یو خپه یې په ذهن کې کېښوده، بل یې په چوکاټ باندې کېښوده. یو ناشنا سړی یې ولیدلو
چې د جنت په دې دروازه کې ولاړ دی. دی ډېر حیرانه شو چې یاره زه نن افتتاح ته راغلی یم او زما نه مخکې په دې کې دننه څوک دی. نو ده ډېر په حیرانتیا سره تپوس وکړو چې ته څوک یې او دلته څه کوې؟ هغه ورته وویل چې یاره زه خو اسرائیل علیه السلام یم او ستا مرګ پسې راغلی یم، مړ کوم دی، سره روح درنه علمه. ده ورته ویل ما له دومره مهلت راکړه چې زه دا خپل جنت وینم، کوم جنت چې ما جوړ کړی دی. هغه ورته ویل دا حکم ما سره نشته. بیا ورته ویل دومره صبر راته وکړه چې د بادشاه سړی یم چې د دې اس نه په طریقه باندې کوز شم، لاندې په ځمکه سملم، بیا رانه روح واله. نو هغه ورته وویل چې دا هم ماته حکم نشته دی. نو په هغه ځای کې د هغه نه روح واغستلو. د دې نه دا پته لګېږي ګوره چې د انسان بالکل په دې کائناتو کې یو ډېر مختصر غونته کې تعارف دی، کم عزت او اکرام چې ول ورکړی دی هغه الله پاک ورکړی دی. انسان که په حقیقت کې سوچ وکړي چې دی جوړ د څه نه دی، مثلا د یو نطفې نه جوړ دی او هغه نطفه بیا د وینې یو ټوکړه شي، ټوکړه بیا د غوښې یو بوټی شي، هغه بوټی کې بیا الله پاک په خپل حکم سره اډوکي ولګوي، بیا پکې روح واچوي او د هغې نه دغه شان یو خوبصورته انسان چې دی هغه جوړ شي. څنګه چې الله پاک فرمایي لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. او بیا چې مثلا الله پاک وایي چې یاره دا انسان ما ډېر په ښایسته خوبصورته شکل و صورت کې پیدا کړی دی. په دې کائنات کې که ته نظر واچوې نو د انسان په شان ښایسته خوبصورته او په طریقه باندې بل څه نه دي پیدا شوي. ځکه چې د ده سترګو ته وګورې په کمزي کې فټ کړي دي، د ده سپېږمو ته، د ده خولې ته، د دې غوږونو ته، د ده سر ته، د ده لاسونو ته، نه په څلورو باندې دی رواني، په نیغ رواني، په دوو خپو د پاسه رواني. او بیا که کائنات ته سوچ وکړې مثلا زموږ ځمکه د صرف د نور په مقابله کې دا 14 لکه چنده چې دا وړه ده. او بیا دغه شان چې دا نور چې دی په کم مدار کې تاویږي، په هغې کې بیا کومه سیارې زموږ نظام شمسي چې دی بیا دغه شان دا نظام شمسي په شان په دې ګلیکسي کې په ارباو کرباو نورې ستوري سیارې موجودې دي او دغه شان ډېرې ګلیکسیانې په دې کائنات کې موجود دي. نو که دا سوچ انسان وکړي نو د انسان هیڅ که الله پاک ونه غواړي نو د ده دومره ویلیو هم نشته د یو ذرې امره. نو بیا انسان له دومره تکبر او دومره غرور نه دی پکار چې د الله پاک د حدودو نه دی بار وځي. السلام.